امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه دا ډیر لوی بزرګ دی، د مسلک خاوند تیر شوی دی. د په کلي کې یو لوهار اوسېده، د سره دیوال په دیوال گاونډي و. هغه لوهار څه موده پس وفات شو. د علاقې عالمو دا لوهارې په خوب کې ولیده. د دې لوهار نه تپوس کوي چې الله تعالی د سره څه معامله وکړله. دې لوهار ورته وی چې الله تعالی ډېر مهربانه دی، د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه گاونډي وما او د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه درجې ته الله تعالی او رسولم. دا عالم د خوب را بیدار شو، پریشان دی چې امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه خو ډیر لوی عالم تیر شوی دی، او چته امام احمد او چته دا یو عام ساده غریب لوار، د دواړو ترمنځ موازنه کیدی نشي لکه ځمکه او اسمان. نه دی عالم سوچ کو چې یاره د به داسې څه کار کړي چې الله تعالی دا لوار د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه درجې ته رسولی دی، هغه سره یو ځای کې دی. نو راغلی دی او د بیبي نه معلومات اخیستي دي. تپوس یې کړی دی، وایي ستا خاوند لوار وی او وی هغه به څه داسې نیکي کوله. دغه ښځې ورته وایي چې داسې څه نیکي خاص خو نشته، د عام مسلمانانو په شان زندګي تېرولی، دغه څه خاص کارنامه نه ده کړې. دې ښځې ورته وایي چې ما د خاوند 2 عادتونه و، دی او لوار خو د الله تعالی سره ډېره مینه وه. نو د به ټوله ورځ کور کې ناستو، په سټک به اوسپنې کګولې نیغولې او مختلف څیزونه به جوړول. نه د به دا سټک اوچت که اوسپنې له به راخلاص که. خو چې کله به دو سټک اوچت که ناګانه دغه ټیم د اوسپنې له راخلاص کړی به نو چې الله اکبر اواز به راغی، اذان به شورو، نه د به دا سټک د اوسپنې له نه راخلاصو، بس د به په بره شا طرف ته پرېښو، سټک به شاته پرېوته وي، بس اوس د دنیا کار نه کوم. ځکه چې د الله نوم واغشتی شو، اذان شو، اوس به 10 شاردام کوم، ځان به فارغوم او جمعات ته به ځم مونځ به کوم. یو خو د الله د نوم دومره احترام او د مونځ ډېر پابندو او د شپې به ډېر زیات ستړی و. نو د کور نه به مخامخ د امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه د کوټې چت ښکارېده. وی د چت د پاسه به امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه تهجد د پاره ولاړو، ګرمه موسم به وی دی به بره ولاړو، نفل تهجد به کو ټوله شپه. نو دی لوهار به ډېر خفګان او افسوس کو، کاش چې زما دا ذمہ دارۍ کمې وي او دا لوهاري زما په سر بوج نه وي، نو ما به دغه شان د شپې ټوله شپه تهجد کول. او څوک هم مجبوري به او بال بچهداري ده او دا روزګار نه بغیر کیږي نه، تړې ستومانه یم، دروازې روزګار وکم، د شپې بیا مجبورن پروت یم. نه دې ښځې ورته وی کیدی شي د امام صاحب دغه حالات خوښو، تهجد خوښو، کیدی شي دغه وجې. نو دغه عالم ورته اوس راته پته ولګېده چې دې بنده خواهش کړی دی د نیک عمل د کولو، نو که نیک عمل یې نم دی کړی، خو د ده کم از کم په زړه کې خو شوق او جذبه وه چې کاش چې ما ته موقع میلو شي چې زم داسې وکم. نو الله تعالی هم هغه د مرتبه او درجه جنت کې ورکړی ده. امام احمد ابن حنبل رحمت الله علیه سره دغه ساده لوار، ساده مسلمان دی یو ځای کړی دی په جنت کې په یوه مرتبه کې دي. نیت المؤمن خیر من عمله، د مؤمن دا نیت کول دا بهتر دی د عمل نه. نو موږ تاسو چې کوم اعمال کوو چې دا خالص د الله تعالی د رضا د پاره وي، چې زمونږ په نیتونو کې معمولی کجروي نه وي، نو ان شاء الله زمونږ ټول اعمال به په دې ښکلي وي. زمونږ اخلاص په برکت باندې بیا لږ عمل باندې به ډېر اجرونه او ثوابونه موږ ته الله تعالی راکوي.